نو د دې قیامت هغه نښې هغه څه دي؟ تفسیر مظهري کې هغه احادیث هغه را نقل کړي دي د قیامت هغه د نښو په باره کې چې د قیامت هغه نشانیانې هغه څه دي. نو فرمایي فقد جاء اشراطها د دې نښې هغه به راشي. نو د دې د نښو نه څه دي؟ نو سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ فرمائے قال رأيت النبي صلی الله علیه وسلم ما نبی علیہ السلام ولیدو قال نبی علیہ السلام فرمایل باصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الابهام. نبی علیہ السلام چې دنه هغه بعثت انا والساعه كهاتين. نبی علیہ السلام چې دنه هغه د دوغوته یا دا دوغوته هغه ونی وي وای مونږ چې دنه هغه زه او قیامت د قشانتي دوانه یو ځای لکه ګوره دا دوغوته دي دا چې څنګه یو بل ته نږدې دي د قرنګ قیامت او نبی علیہ السلام فرمایي مونږ یو ځای مطلب په ما به چې دنه هغه قیامت دستی راتلونکي ده زمانه پس. بل حدیث کې راځي انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال لأحدثنكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس رضی الله تعالی عنہ یو ځل صحابه ته خپل شاګردان څوک ناس حاضر مجمع ته وي زه به تاسو ته نن یو داسې حدیث بیان کوم چې هغه ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی خو داسې حدیث به چې تاسو به مخکې هغه حدیث د چا نه نه اورېدلی داسې حدیث به بیانوم. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیه السلام نه واورېدل یقول چې فرمایلی ان اشراط الساعة د قیامت نښې او نشانیانې دا دي ان یرفع العلم دا چې علم به اوچت کړی شي علم به ختم شي. مطلب څه دی؟ ګوره تاسو به لیدلي مخکې هغه د علم دا مدارس او دا چې دی نو هغه دومره عام نه څنګه چې وس عام دي او آینده وخت کې به هغه تاسو ووینئ چې د دې نه به هم عام شي. یعنی د یو کال نه بل کال ته چې دی نو هغه به دارس زیاتېږي علم چې دی نو هغه عام کېږي. خو بیا هم حدیث کې راځي چې د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې علم به هغه ختم کړی شي. د دې وجه د مطلب سره اصل مطلب دا دی چې د علم زیاتېدل هغه اصل مقصد نه دی. اصل څه چې دی هغه عمل. تاسو ګورئ یوازې دا نه چې د مدرسې علم او دا کم مروج علم چې را روان دی دا چا حاصل کړی دی هغه به یوازې عمل کوي دا نور څوک په عمل نه کوي. نه ګوره مونږ او تاسو ټولو ته دا پته راکنه چې مونځ فرض دی دا یو علم دی کنه د مونځ د فرضیت. څوک چې مونځ نه کوي دته به سزا میلاویږي. بیا هم موږ ګورو څومره خلک دي چې هغه مونځ نه کوي. اوس د ماسوتن د مانځه مثال واخله څومره خلکو هغه مونځ وکړو په دې محله کې او څومره به چې دی نه هغه د نیمو نه زیات د جمعې په ورځ ګورې دا جومات ډکي بهر بارنډه کې هم خلک خو لیکن په نور مونځونو کې یو یا دوه صفه زیاتو نه زیات 3 صفه د نور خلک څه شو نه مونځ نه کوي. ولې دغه خلک راونیسه د هغو نه تپوس وکوئ دا مونځ فرض دی که نه دی به چې فرض دی ته ورته تپوس وکړه د مونځ په پرېښودو باندې څه سزا ده هغه به وایي چې یاره دومره دومره سزاګانې دي هر څه ورته پته ده او که خبرې ورسره شروع کړي لوی مفتي به هغه بیا زه خو لوی ملا یم زه خو لوی مفتي یم چې بعض ورسره شروع کړې د چا پلار به پړ کړي. ګوره دته اوس د علم کمی نشته دغه علم دی د علم نور څه ښکارونه نه علم د در سره اوس دغه دی چې د مونځ فرض دی. دغه رنګې که یو سړي باندې زکات فرض دی دته دا پته ده چې زکات فرض دی نه یې ورکوي. داسې ډېر کارونه دي یو سړی د مور پلار نافرماني کوي دته پته ده چې دا ګناه ده دی بیا هم کوي. یو سړی د رشته دارو سره تعلقات ختموي دته پته ده چې ګناه دی به کوي دا علم دی دی نه مني. یو سړی غیبت کوي دته پته ده چې دا ګناه دی بیا هم غیبت کوي ښه خوشحاله دی به کوي. ډېر داسې کارونه یو سړی دوکه ورکوي دته پته ده چې به دې کې ګناه دی. یو سړی دروغ وایي او دی دا وایي د دروغو نه بغیر کار نه کېږي. تاسو لاړ شئ بازارونه وګورئ ما کتلي دا خلک وایي بغیر د دروغو نه کاروبار نه چلیږي. د ده نه تپوس وکوئ دا دروغ ګناه ده که نه ده وایي چې ګناه دی نو ته اوس دا علم دی که نه دی. خو لیکن د علم باوجود هغه دی څه کوي عمل نه کوي. نو علم به اوچت کړی شي د دغه علم څه فایده نشته دی چې عمل پې نه کېږي. دغه علم هغه بېکاره دی چې عمل پې یو سړی نه کوي. نو علم به هغه اوچت کړی شي دا داسې دی لکه دته چې علم ورکړی شوی هم نه دی داسې
نو اولنۍ نښه دا ده چې علم به هغه اوچت کړی شي ویکسر جهل به سیوا شي جهالت به سیوا شي یو سړی به ښه پوهوي او بیا به هم نه مني یا یو سړی دی به په یو خبره نه پوهېږي او ده ته به دا پته هم نه چې زه نه پوهېږم دې ته جاهلي مرکب وایي نو دا جهالت به هغه سیوا شي ویکسر الزنا زنا به زیاته شي ګوره کله چې نکاح هغه ګران شي زنا ارزانه شي دا اصول نن سبا په معاشره کې وګورئ نکاح هغه ګران شوی دی څومره ډېرې چې دی نه هغه جنکۍ داسې ناستې دي په کورونو کې چې دا وایي د دې د کور خلک یې څه وایي زمونږ وس نه کېږي چې دا مونږ ورکړو یا یې ورکړي هغه کاله دي چې دی نه هغه واده غواړي مونږ وس لا نه شو تیار دی واده ته مونږ چې دی نه هغه جهیز نه شو کولی مونږ سامانونه وس نه شو اخیستلی مونږ ته صبر وکړه حالانکې دا څومره لوی ګناه دی او حدیث کې راځي کله چې الک او جنۍ د بلوغ ته ورسي د دې نکاح چې دی نه هغه کول پکار دي که د دې نه بعد دې په ګناه کې هغه اخته کېږي مور و پلار د دې ذمهوار دي دا نکاح کول د پلار ذمهواري ده نه چې زوی ته ووایي ځانه وګټه او ځانه به واده کې نه دا د پلار ذمهواري ده که د دا واده ونه کړو نو دی به یې ذمهواري که سبا له د دغه ماشوم الک یا د جنۍ نه ګناه کېږي دغه پلار یې ذمهوار دی نو ولې دومره چې دی نه هغه لوی جهیزونه د هغې سوچ کوو یو نوم جوړو ځانه او نکاح چې دی نه هغه مونږ ګرانو ولې چې دی نه هغه مخې ته مشکلات پیدا کوو په اسانه طریقه باندې ولې چې دی نه هغه نکاح نه کوو نو وایي اخره زمانه کې به زنا هغه زیاته شي او د زنا د زیاتېدو وجه هم دغه ده چې نکاح هغه به ګران شي چې نکاح ارزان دی نو څوک لیوانه دی چې زنا طرف ته ځي نکاح چې دی نه هغه کېږي په اسانۍ سره خو دا نکاحونه ګران دي نکاحونه چې دی نه هغه نه کېږي همدغه وجه دی چې خلک زنا طرف ته روان دی او دغه رنګې د شرابو څکل هغه به زیات شي بله نښه دا ده شراب او نشې به هغه زیاتې شي او بله نښه دا ده سړي به هغه کم شي او زنانه هغه به زیاتې شي حتی تر دې یکون ل50 امرأة خیر واحد د 50 زنانو هغه خرچه پوره کوونکی یعنی د دې هغه د کور سربراه هغه به یو سړی او د ده انډر چې دی نه هغه 50 زنانه به وي مطلب 50 زنانه په دې کې به چې دی نه هغه د ده خوریانې د ده چې دی نه هغه بیبې د ده لوریانې یعنې څومره چې د کور زنانه دا ټولې راجمع کړې نو تر دې چې د 50 پورې دا خو متعین مقدار مطلب زیاتې به زنانه به زیاتې شي او سړي به چې دی نه هغه کم شي په کورونو کې او دا چې وګورئ نن سبا زنانه زیاتې او سړي چې دی نه هغه کم دا د قیامت هغه په نښو کې دي او بیا بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال دی وایي بینما النبي صلی الله علیه وسلم يحدث اذا جاء اعرابي نبی علیہ السلام خبرې کولې او بری کې یو اعرابي راغی باندې چې فقال متى الساعه نو دې باندې چې وې د غرونو خلک هغه به ډایرک هغه تاسو کوو د مجلس د آداب او خیال هغه به نو ځکه د غر نه به راکوشي نو ډایرک وې قیامت پکلی نو نبی علیہ السلام ورته سو فرمایي قال نبی علیہ السلام ورته فرمایي اذا ضيعت الامانه کله چې امانت ضایع کړي شي مطلب ظاهری معنی خو عام په معاشره کې کوم مشهور ده تعالی چې امانت درکو پیسې درکړي بل څه یو څه امانتي حواله کو دا سره امانت ده هغه تا ضایع کو هغه تا ولګو په بل څه کې نو امانت دي ضایع یا د دې عام مفهوم کو واخلي د انسان سره د جسم امانت ده دا به بے ځای نه استعمالي هر شیز علم امانت هر شیز د سره امانت ده دا به بے ځای نه استعمالي دا به په ځای کې استعمالي د دې مفهوم ډیر وسیع دی کله چې شروع ګنټي خو امانت هغه به ضایع کړی شي کله چې امانت ضایع کړی شو فانتظر الساعه نو د قیامت انتظار کوه قال کیف اذاعتها نو تپوس کوي وای دا امانت ضایع کول سني قال نبی علیہ السلام فرمایل اذا وسد الامر الى غیر اهله کله چې مشری دا غیر اهل ته حواله کړی شي نو دا امانت ضایع کړی شو بیا د قیامت فانتظر الساعه د قیامت انتظار کوه بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اذا اتخذ الفيء دؤلا کله چې مال غنیمت هغه خپل
جیداد وګڼلی شي. مالی غنیمت راغی په جهاد کې او هغه ځان له هړپ کړی شو، واغستلی شو او قبضه پرې وکړی شوه، د قیامت انتظار کوه په دغه وخت کې. والامانة مغنمه، او چا دله امانت درکو یا یو کس بل له امانت ورکو، مفهوم وصیت دا کم وسیع مفهوم دی هغه په ذهن کې ساتل پکار دي او دغه خپل غنیمت وګڼلی شو مړه مزیدي په دغه وخت کې د قیامت انتظار کوه. والزکات مغرمه، او کله زکات تاوان وګڼلی شي، دا به څوک ورکوي دا دومره روپۍ، زکات تاوان وګڼو. ماته یو کس وی ماته خپل هر څه ذکر کړو دومره زما جیداد وغیره دي، ما به څومره زکات مور دې دومره زکات پیدا من مور حساب کتاب ماته وی زه خو به تباه شم، زه به دومره زکات ورکوم، دا خو زه خراب شم. نو کله چې زکات هغه تاوان وګڼلی شي. وتعلم لغیر الدین، او علم هغه د دین نه علاوه د دنیا دپاره یو سړی حاصلوي. داسې خلک راوځي چې علم دین هغه د دنیا دپاره د عهدې دپاره یا د نوم دپاره یا د بل څه دپاره د دنیوي څیز دپاره هغه حاصلوي. قیامت انتظار کوه. واطاع الرجل امرأته، یو سړی به د خپل ښځې او د بیبي هغه اطاعت کوي. وعق امه، او د مور نافرماني به کوي، د مور نافرماني به کوي او د ښځې تابعداري به کوي په دغه وخت کې هغه د قیامت. دا مطلب نه دی چې یو سړی ښځې ته چې دی نو هغه به سپک ګوري وسو، او یو سړی به چې دی نو د هغې خبره نه مني، حقه خبره به نه مني او د هغې به خیال نه ساتي. نه، مطلب دا دی چې په یو خبره کې ښځه هغه په ناحقه ده او مور دې په حقه ده، نو په دغه ځای کې ته د ښځې تابعداري کوې نو د قیامت علامات دي. یو څه کې د مور په ناحقه ده او ښځه په حقه ده، نو خامخا حق ته به چې دی نو هغه ګوري، هغه جدا خبره ده. خو هغه حالت کې چې ښځه په ناحقه وي او مور چې دی نو هغه په حقه وي بیا هم د ښځې تابعداري کوي، ډېر خلک داسي. نو دا د قیامت په نشانیاتو کې دي. وادنا صدیقه، او یو سړی به داسي چې هغه به خپل ملګری ځان ته رانږدې کوي، مطلب د ملګري خبره به اوري، د ملګرو سره کارونه به کوي. ډېر داسې ځوانان ما لیدلي د ملګرو سره کارونه کوي، د هغو سره کار راپېښ شي، د هغو سره ګرځي راګرځي، د هغو خبره مني. واخصى اباه، او خپل پلار به لرې کوي، مطلب پلار ورته څه خبره وکړي د هغه خبره نه مني، مور ورته څه خبره وکړي هغه نه مني، او هلته د ملګرو چې دی نو هغه خبره مني. د کور یو کار راشي هغه نه کوي، د ملګرو سره کار راشي چې دی بیا مخکې روان وي، نو د پلار خبره به نه مني، پلار به ځان نه لرې کوي او ملګری به ځان ته رانږدې کوي. دا د قیامت علامات دي. وظهرت الاصوات فی المساجد، په جوماتونو کې به اوازونه هغه اوچت شي، بلند شي، خبرې به هغه خلک کوي. دغه رنګې چې دی نو هغه په جوماتونو کې به د ګانو بجانو اوازونه شروع شي، لکه په دې موبایلو کې چې دی نو هغه کوم رنګټونې وغیره یا نور داسې اوازونه خلک خبرې اترې وغیره کوي په زول د دنیاوي خبرې، نو په جوماتونو کې به اوازونه اوچت شي. وساد القوم فاسقهم، او د یو قوم مشر هغه به په دې قوم کې د ټولو نه زیات نافرمانه او فاسق فاجر انسان وي. وکان زعیم القوم ارذلهم، د قوم مشر به د ټولو نه زیات رذیل وي. واکرم الرجل مخافة شره، او د یو سړي عزت به کولی کېږي صرف د هغه نه د یرې د وجې نه، چې د هغه نه به یریږي ځکه به عزت کوي. په دې وجه به د چا عزت نه کوي چې دا پلانکې دینداره دی، دا پلانکې چې دی نو هغه عالم دین دی، دا پلانکې حافظ قرآن دی، دا پلانکې دینداره دی، د ده د عزت وکړه شي. نه، د یو سړي چې عزت کوي د دې وجې نه به کوي چې دا مالداره دی، د ده نه زه یېرېږم، دی به ما ته نقصان راورسوي، د دې وجې نه. او نن وګوره څومره چې د خلکو عزت کېږي د مالدار عزت کېږي، د مالدار چې دی نو هغه عزت کولی کېږي، د غریب چا عزت ونه کو، د یو عالم چا عزت ونه کو، د یو حافظ چا عزت ونه کو، د یو نیک انسان چا عزت ونه کو، خو مالدار تښکته کېدل پورته کېدل یېرېږي. نو د یو سړي عزت به کېږي د څه د وجې نه؟ د هغه د یېرې د وجې نه. وظهرت القینات والمعازف، ټنګ ټکور باجې وغیره، دا به چې دی نو کل عام شي، دا به چې دی نو هغه واضح شي، دا به چې دی نو هغه دغه شي، دا به خلک چې دی نو هغه دغې طرف ته هغه مایل شي. وشربت الخمور، او شراب به چې دی نو هغه څکولی کېږي. ولعن آخر هذه الامة اولها، او د دې امت یعنی د اخرني خلک دا به په خپل مخکینو خلکو باندې لعنت وایي. تاسو لیدلی دي ډېر خلک داسې دي چې هغه په مخکینو علماو پسې بدې ردې وایي. تاسو لیدلی ډېر خلک، ما هم لیدلي، تاسو به هم لیدلي، زمونږ په مشران علماو پسې لکه
زمونږ د مسلک امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر خلک موږ دې لیدلي دي چې هغه بس کنسلي کوي بدې ردي وایي یا نور دې علما چې هغه اسلاف کې مخکینی علما نیکان خلک تیر شوي په هغه بس بدې ردي چې نه هغه ویل کېږي نو د دې امت اخیرنی خلک هغه په مخکینو خلکو باندې لعنت وای بدې ردي ورته وای فرتقبوا عند ذلك په دغه وخت کې انتظار کوئ ریحا حمراء د سری سلی وزلزله او د زلزلې وخسفا او پسمکه کې دنه کېدل ومسخا او د شکلونو هغه مسخ کېدل وقصفا او دغه رنګ د کانو باران را وریدل وآیات او داسې چې دنه هغه نخې د قیامت تتابع چې هغه په پرله پسې ک نظام قطع سلک وای داسې چې دنه هغه به د قیامت نخې راځي لکه څنګه چې یو امیل له د هغې تار هغه وشلېږي او دا دانې چې دنه هغه څومره په تیزۍ سره روانې دي دقه رنګې د قیامت دا نښې چې دنه هغه به په قیامت سره زر زر چې دنه هغه راځي نو دا چې دنه هغه د قیامت نښې نو آیات کې سو قد جاء اشراطها د دې نښې چې دنه هغه راغلي دي او څه چې دنه هغه روانې نور غټ غټ نښې هغه د قیامت هغه هم شته لکه نور به د مغرب نه راوخیږي د دابې هغه راتلل خو دا نښې هغه دي چې هغه زمونږ سره تعلق ساتي د معاشرې سره تعلق ساتي نو دې کې چې دنه هغه د دې کارونو ځان ساتل پکار دي